په آخر کې دا مختصر خبر تکړم وخت پوره دی ټیم کمی په وجه باندې څه بیماران بار کې ناست دي څه نور خلک وي د جابر بن عبدالله پلار دی جابر بن عبدالله ابن حرام علامه حیثمی په مجمع الزوائد کې دا خبره ذکر کړې لنډه په 2 منټه کې ارته کومه جابر بن عبدالله بن حرام د پلار چې کوم دی جابر پلار عبدالله ابن حرام رضی الله عنه هغه یو ځل حلوا تیار کړه حلوا جابر رضی الله تعالی عنہ ته فرمای بچی دا ویسه رسول الله لا ورته فرمای از ما والد سے عبدالله ابن حرام رضی الله تعالی عنہ دار علی گلی دا جابر فرمای مونږ بخالی بانه غوښتا چې سبانه باندې رسول الله سره ملاو شو سبانه باندې رسول الله سره کینو په سبانه باندې رسول الله سره خبري وکړو ارچا بوي چې زیوړما والد سے مال راکړه ته ولوي سب بچي وی زرالما رسول الله مبارک په کور کې ناست دی څه عجیب لمحات بو رسول الله مبارک را چرالما ما پلاس کې پلیټ دی ما ته رسول الله فرمال بچي غوخه دی راوړه وحلوا بچي غوخه دی راوړه ما ورته فرمایل نه یا رسول الله مبارک غوخه نه وا والد سے ما حلوا تیار کړی و هغه حلوا ده ویښه خراوړه پیغمبر علی السلام قبول کړه او ډیره دعا یې وکړه پلیټ یې راله واپس راک زکور ترالم جابر فرمای رضی الله عنه چې کله زکور ترالم صحابه خو چې کوم کبار صحابه هغه پر رسول الله په هر څه باندې پوهیدا کله کور ترالم چې والد صاحب راته وی چې ته چې رسول الله لاړې څه درته وی هغه بس عمر نه کمو چې او قربان چې زکل لاړم ما لاس کې پلیټو ما ته فرمل بچي غوخه دی راوړه ما ورته چې نه قربان حلوا مې راوړه قبول یې کړه ډیره دعا یې ورته وکړه چې کله دا خبره مې ورته وکړه چې عبدالله ابن حرام والد صاحب راته وي چې لاړ شه په هغه پورې ځای کې ښایسته چیلی وګوره زما په چیلیو کې رایه وله چې ذبحه یې کړو مبارک فرمایي لاړمه چیلی مه وکته ما ورته خپله باندې م ضرورت و ذبحه مه کړه غوښه مه تیاره کړه ښایسته په پلیټ کې مه واچوله جابر له مه ورکړه رضی الله عنه رسول الله له یې ویسه ما ته فرمایي قربان عبدالله ابن حرام یې وی جابر ما ته فرمایي چې دا کار د ولې وکړه چیلی نه ذبحه کړه وریته دا کړه ما لا غوښه راکړه بیا م رسول الله ته لګي دا اوس ما حلوا وړې وه چې ما ته خپل والد صاحب وي چې بچې تاسو خو رسول الله مبارک په هغې خبرو باندې نه پوهېږئ تا ته چې رسول الله وفرمایل که نه چې بچې غوښه دې راوړه ما ته اندازه ولګېده چې رسول الله غوښې ته مینه شوې ده نو چیلی څه شی صحابه ته یو چیلی صحابه ته چې چا ځانونه قربان کړي چا بچی قربان کړي چا اولاد او مال قربان کړي بچې ما ته پته ولګېده رسول الله غوښې ته مینه شوې ده ځکه ما کټ کړه پخه مه کړه تاله مه در کړه ویې سوله جابر فرمایي چې کله رالمه رسول الله له مه ورکړه ډېر خوشحال شو رسول الله ویې خوړه ما ته چې کېنه زم کېناستم رسول الله وخوړه چې کله یې وخوړه دعا یې وکړه او دعا یې څنګه وکړه چونکې دی انصاري و عبدالله ابن حرام جابر هم انصاري و دعا یې وکړه چې خدای پاکه رسول الله لاسونه اوچت کړه خوشحاله شو خدای ټولو انصارو له اجر ورکړي خدای ټولو انصارو له اجر ورکړي خو عبدالله ابن حرام له خدای لږ ډېر اجر ورکړي